نو بهرحال عرض می دا کولو چې قرآن کریم دا د الله جل شانه کلام دی، دا ډیر مبارک کتاب دی، ډیر مبارک کتاب دی، او رښتیا د دې د برکت نه مونږ خپل ځان په خپل محروم کړی دی. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوم چې پرله پسې په دوه بچی دوه لونه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم واده وی، هغه به د قرآن پاک تلاوت په کثرت سره کولو، او تر دې چې د شهادت په وخت کې هم د قرآن پاک تلاوت کولو. قرآن کریم مخه ته پروت دی او شهید کړی شو او وینا هغه په قرآن پریوت. هغه قرآن پاک په ترکی توپ کاپی عجایبګر کې اوس هم موجود. دومره د قرآن پاک سره شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من شغله القرآن، چې کوم سړی قرآن پاک سره مشغول وي الله جل شانه به هغه ته هر هغه څه ورکوي چې نور خلک غواړي، هغې ته چې څه ورکوي هغه ټول به دته ورکوي بغیر د غوښتنو. حضرت عثمان ذوالنورین فرمائی کہ میں اس بات کو نہیں جانتا کہ قرآن پاک کے پڑھنے سے کسی مومن کا دل بھر جائے. زه په دې نه پوهېږم چې یو سړی تلاوت د قرآن کوي او د هغه زړه به د هغې نه ډک شي، نه مړېږي د قرآن په تلاوت. وایو د شپې به په یو رکعت کې قرآن پاک ختمولو. حضرت عثمان ذوالنورین. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور الله مرقده چې په دې علاقه تیر شوی په هندوستان کې اوس وفات شوی 1982 مونږ لیدلې. حضرت شیخ رحمه الله هغه به فرمایل میرا قرآن سے جی نہیں بھرتا، قرآن پاک تلاوت کوم دا دومره مصروف خلقو چې په لکونو خلق د دې سره وابسته و، د هغې اصلاح به کول او مختلف اسفار به کول او د ذوق په حالت کې هم سفر کولې، لیکن د قرآن پاک سره تعلق. امام ابو حنیفه رحم الله غنی مصروف شخصیت، امام مجتهد فقیه، هغه په رمضان کې 61 ختمونه د قرآن پاک کول، یو شپېته ختمونه به یو د ورځې به کول، یو به د شپې شوروز کې 2 ختمه، او په رمضان کې 10 شوروز ای چې کله رمضان د 10 شوي او یو کم 10 شوي چې کله د یو کم 10 شو، نو شپېته ختمونه دا شول او یو ختم به په تراویح کې کولو ټول رمضان کې، یو شپېته ختمونه. امام شافعی رحمه الله، امام بخاری رحمه الله 1400 کالو کې صحیح بخاری لیکلی دی. د قرآن پاک تلاوت د قرآن پاک سره تعلق د دې حضراتو ډیر زیات. دا نه چې زه طالب یم، زه امام یم، زه خطیب یم، زه ډاکټر یم، د مریضانو علاج کوم، زه اوزګار نیم او دا عبادت ته د مریضانو علاج کول لا خطا ده. بعض خلق داسې لیدلی شي بیا ډاکټران چې هغه موس قضا کوي، ولې وایي دا عبادت ته د مریض علاج کول، دا هغه عبادت نه دی. تا نه به الله جل شانه د موس په باره کې په ورځ د قیامت تپوس کوي. ستا د پیدایش مقصد اصلي براه راست عبادت د الله جل شانه دی، دا ورپسې 2 نمبر کار د دې درجه د هغې نه پس ده چې کله ته د خپل فرایضو نه وزګار شې بیا د مریض علاج کوه، دا مریضان خو به ډېر راځي تا ته. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې قرآن کریم سره چې چا تعلق جوړ کړی دی هغه الله جل شانه اوچت کړی دی. ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه روایت کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک نقل کوي، ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اللہ جل شانہ اس کتاب کے ذریعے سے، اللہ اس کتاب کے ذریعے سے بعض لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے، بعض لوگوں کو نیچے پٹخ دیتا ہے. اللہ پاک دے قرآن پر برکت سرا بعض خلق اوچتائی، اوچتول څه مطلب دی؟ داغه خاندان داسې نیچ خاندان وي چې خلک تپوسم نه کوي چې دا څوک دی، یا به شاخیل وي، یا به چمیار وي، یا به نئی وي. لیکن قرآن پاک په وجه د قرآن کریم د علوم په وجه الله جل شانه هغه داسې اوچت کړي چې هغه په خپل خاندان باندې پرده واچي. څوک یې دې ته نه ګوري چې دا د کوم ذات او کوم خاندان سره تعلق لري، نه، دا عالم دی، دا محدث دی، دا شیخ الحدیث دی، دا مفتی دی، دا ډیر نیک سړی دی او خلقو ته مسائل بیانوي، واعظ کوي، درس و تدریس کوي، په هغې باندې په خپل عمل دی
داسې لکه په ډیران کې چې ګل زرغون شي داسې شوي دي. تاسو چې د تابعینو د تبع تابعینو په دور باندې نظر واچوئ نو په هغې کې به تاسو ته ګڼ شمېر ائمه، اهل علم، محدثین، روات الحدیث، مفتیان هغه چې وګورو نو هغه به غلام وي، هغه غلام او بیا ذات شي او بیا د هغې نه پس هغه علم حاصل کو. اکرمه رحمه الله د عبدالله ابن عباس صاحب غلام دی او مشهور محدث دی او داسې نه دی سبق به په شوق سره نه وي په ابتدا کې. نو عبدالله ابن عباس صاحب به تړلو او څومره ښه خلک و صحابه چې غلام دی نوکر هم نه دی. مونږ نوکر ته نن سبا داسې ګورو لکه د سپي په نظر بعضې خلک. الله مې دې وساتي. ځان سره خوراک ته نه کینو، د هغه د کپړو نه او د لاسو نه کرکه کوو. عبدالله ابن عباس صاحب هغه سبق ته وړاندې کولو چې دین وایا، قرآن وایا، علم زده که. نو بیا به کله کله وتړلو چې هغه به تښتېدو. بیا د هغه نه دومره لوی محدث جوړ شو اکرمه رحمه الله چې هغه د صحابو نه روایت کوي. دا د قرآن کریم برکات. یو شاعر د عربی شاعر وی العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف. علم چې هغه اصل د قرآن دی، د احادیثو دی، د فقه دی. العلم يرفع بيتا لا عماد له. علم هغه کور چې هغه بیستنې کوټه ده، بیستنې کور دی، هغه اوچتوي. والجهل يهدم بيت العز والشرف. او جهل د هغې په مقابله کې داسې شی دی چې د عزت او د شرافت کور او خاندان هغه ښکته راوغورځوي. موږ په خپلو سترګو ولیدل په دې لږه دورانیه د عمر کې، په دې لږه دورانیه کې چې چا قرآن اوې د قرآن کریم علوم حاصل کل، الله جل شأنه د هغه یو کس په وجه باندې د هغه خاندان د هغه عزت کی. لارې کوڅې ډکې وي د خلکو نه، څوک ځي څوک راځي، زیارت ته، ملاقات ته، چې د چا د قرآن سره د دې لارې سره تعلق دی. او کومو خلکو چې د هغې په خاندان کې د هغې پلاران، نیکونه، مشران، یو زمانه کې علما تیر شوي، داسې علما چې د سر علما و، لیکن د هغې اولاد، د هغې نوسو، د هغې کړوسو د قرآن سره هغه تعلق پرېښو، هغه علوم پرېښول. دوی د دنیا ډاکټري، انجینري، امریکا، یورپ، فرانس، جرمني، روس د پیسو ګټلو دپاره ته لاړل. څوک یې تپوس نه کوي، څوک یې تپوس نه کوي چې دا څوک. الجهل يهدم بيت العز والشرف. جهالت د عزت او د شرافت کور او خاندان هغه لاندې راغورځوي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې قرآن پاک د دې سره تعلق مضبوطول پکار دی. د قرآن کریم په درنه سترګه کتل اول یاد ساتئ د هر یو څیز په دې زړه کې عقیدت ته اعتقاد دی. د الله نوم چې کله واورئ چې ستا په دې زړه کې ښه جذبات راپورته شي. اذان چې کله واورئ چې ستا په دې زړه کې ښه جذبات راپورته شي. یو کتاب مې کتو په هغې کې واقع لیکلي ده چې پنجاب طرف ته یو زنانه مړه شوه. یو زنانه مړه شوه چې ساه یې ورکوله، نو ملا صاحب ته وویل چې راشه د خلک د دین نه ډېر لري و. زنانه د زنکدن په وخت کې خبرې کولې، خو خبرې داسې کولې چې د کورنۍ خلک په باندې پوهېدل نه چې دا څه وایي. ملا صاحب یې راوسته، ورته ویل چې صاحب دا څه بړبړ کوي، راشه دې ته غوږ کېږده. جاهل خلک و ناپوهه. هغه مولانا صاحب چې ورته غوږ کې، خو هغه لږ لږ په عربۍ پوهېدو. هغه ورته وویل چې ان هذین الرجلان یقولان ادخلي الجنه. دا دوه کسان ما ته وایي چې جنت ته داخله شي. وی دا خدا وایي، او دې نه خو معلومیږي چې الله جل شانه د دې سره ښه سلوک کوونکی دی. دې ته الله پاک یو مقام ورکو، بې سا ورکه. دته تپوس وکړو چې د دې څه عمل و. هغه یې ورته ویل چې زمونږ ونیوه، موږ اودس هغه یې نه پېژندو، داسې کلی و، داسې علاقه وه. وی چې څنګه مونږ یو داسې دا و. وی نه څه شی و په دې کې داسې و، هغه تاسو یاد کوئ. نو بیا زنانه وویل چې په دې کې یو عمل و چې څه وخت به اذان شروع شو نو دی به کار پرېښو.
او دا به کېناست وی اذان کېږي هغې ته غوږ کېدی چې څو پورې به اذان نو ختم شوی تر هغې پورې به هغه به چپ ناسته وه د هغې نه پس به کټوۍ سمسۍ جارو لوښي دا کارونه به بیا وروسته کړو اول اذان مونږ چې ماشومانو مونږ ته به مور وی چې اذان کېږي بچی چې کټ کې به پروت وی چې کېنه او په شامي کې مسله لیکلې ده چې کله سړی روان وي اذان کېږي نو بیا دې ودرېږي د هغې دا مطلب نه دی چې پاتې شي خو روان یې ودرېږي مونږ نن سبا د اذان په وخت کې کار نه پرېږدو بعضې خلک په دې باندې الحمدلله عمل کوي چې اذان کوي نو تلاوت بند کړي تلاوت بندول ضروري نه دي دا فتوا نه ده تلاوت جاری ساتلی شي لیکن تلاوت بندوي او خبرې چې شروع کړي وي نو خبرې نه بندوي کار چې کوي د دنیا هغه نه بندوي گپ شپ نه بندوي هغه جاری وي مسلسل هلته اذان هم کېږي دلته کې خبرې هم لګي دا اذان کې څه دي اذان کې خو رابلنه د جماعت طرف ته حي علی الصلاة تا تم مؤذن وی ما تم وی بلتم وی بلتم وی مستراشی 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 نشي تا ته څوک چغه وباسي چې مستراشي نو ته اخوا دې خو وګورې چې دا سړی چاته وي دا خبرې ته غوږ کېدی بیا په هغې باندې عمل کې لیکن دلته مؤذن لګی حي علی الصلاة حي علی الصلاة دوه ځله وی په اوچته آواز او ته په باندې پروا نه ساتي بیا مؤذن وی حي علی الفلاح دوه ځله بیا وی د کامیابی او د فلاح ځای ته راشي دغه وخت کې په هغې باندې ته پروا نه ساتي نو حالانکه مسله لیکلې ده په کار دادا چې د دنیا کار کې سړی لګیای نو چې اذان شروع شي باس صبر وکړي د الله نوم اغشتی شي الله اکبر الله اکبر الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی الله ستاره د کاروبار نه لوی دی ستاره د دنیا نه لوی دی ستاره د بینک بیلنس نه لوی دی ستاره د عہدې او منصب نه لوی دی تا نه لوی دی د هر چا نه لوی دی ستاره خبر نه دغه خبرې لوی دی د هر څه پرې د خپل ځای الله لوی دی مطلب هم دغه دی ته چې مسکه نشنیت تړي تکبیر تحریمه الله اکبر بس چې څنګه رداوي الله اکبر د دې نمخ کې تا خبرې کولې شوي اوس حلال او مباح خبرې در باندې بند شي ځکه چې الله ډیر لوی دی باس هغې نه پس خبرې بند نو دا زنانه وې دې کې دا شی و نو هغه ملا صاحب ورته وویل چې بس د دې د خاطره الله جل شانه په دې علاقه کې چې دومره عمل کولو هغې ته نور څه نو معلوم چا ورته څه خولي وی الله جل شانه دا وبخ په هندوستان کې یو سکو یو عالم خبره کوي چې زه الکم د پلار سره تلم امرتسر ته د کلي نه امرتسر ښار دی او موږ د دیهات نه رالو بیا چې کار وشو والد صاحب مې کار وکړو واپس لو نو پیاده مزلو نو شپه را باندې په نیمه لار کې راله نو والد صاحب ما ته وایي چې یہاں ایک سکھ مسلمان ہے رات اس کے گھر گزاریں گے دلته یو سکھ مسلمان دی شپه به د هغه سره تېره کړو نو هغه مولانا صاحب هلکو زلمی وی چې زه حیران شوم چې سکھ مسلمان څه مطلب وی شپه مونږ هلته ورسوله والد صاحب مې لاړو زه مسله لاړم چې مونږ دننه شو نو د هغې سکھ مسلمان یو لویه حویلۍ ده لویه قلعه ده اجره بیله کور بیل متصل د اجرې سره لیکن اجره دومره وه چې هغه ډېر لوی ځای و پکې کوټې لوی مخامخ چې مې وکتل نو دغه سکھ مسلمان ناست لباس پټکې د سکانو چې څنګه سکانو وایي هغسې لویه ګیرې ده د سکانو په شان مخامخ ناست مونږ چې څنګه ولیدو نو فورن را پاسېد لکه دا سړی چې خپل معزز ملما ګران ملما د هغه د راتلو انتظار کوي او پاسي دا پکې سړیتوب دا شی و چې څنګه را پاسې هر چا ته به خوشحاله دي مسلمانانو به ډېر اکرام کول والد صاحب مې ورسره خبرې اترې وکړې تعارف یې ورسره وکړو ویې راځئ او فوراً به بیا چې کوم دی نو مېلمه ته تیاری شروع کول کېناستو والد صاحب مې ته تپوس کوي چې نن خو راته صاحب د سیکانو ته سردار جي وایي سردار جي نن خو راته دا واقع بیان که چې تا ته دا خلک سکھ مسلمان ولی وي دا څه شی دی
دا په باندې خپل برادرۍ سکانو دا نوم یې خو سک مسلمان. بیا به ټولو خلکو وي هغه ته شروع شو به ته وی چې زما سره د کور په خوا کې گاونډي و زه سکه ما اول دا تاسو کوی چې ته مسلمان شوی او کنه وینا زه سکه وی تا ته دا سک مسلمان مولي وي نو دا ته وی چې زما سره گاونډي و بخوا کې هغه مسلمان. او زمونږ د علاقه ډېر غریبه علاقه وه دا ګاونډي مې چې یو مسلمان دا هم ډېر غریب و دیاړي به کوله مزدوري د ورځې به زه م ووتم او زه م ښه غریب وم د ورځې به مونږ ووتو چېرته به چا مزدورۍ ته بوتلو دیاړي مارو نو بیا به کار را باندې وکړو نو پیسې به م راوړې او میلاو به نه شوه مزدوري بیا به تش راتلو. نو یو ورځ دا مسلمان ما ته وایي زمونږ وخت تېرېدو ما ته وایي چې یاره دی علاقه کې سشته دی نه او زه خو ځم چېرته دې ځای نه هجرت کومه کوچ کومه بل ځای ته ځم دلته کې کار نی یو ورځ کار وي 3 ورځې نی دغسې اوزګار یو داسې ځای ګورم چې هلته کې څه کار خو وي چې بچو دپاره څه ګټم. وی زما زړه نه کېدو ځکه چې زمونږ وخت ډېر ښه تېرېدو ښه ګاونډي مو لیکن ما ورته وویل چې زه ته لاړ شه او که هغه ځای ښه نو زه هم درپسې بیا درځم. نو دا مسلمان لاړ چې دا لاړو د دوی کور خوشی پاتې شو دیوال په دیوال کورو دی وایي چې زما ښځې یو ځل وکتل هغوی کور کې نو په تاخ کې څه شی پروت دی یو کتاب ما ته وایي چې خاوند د مسلمانانو په کور کې په تاخ کې څه شی دی په باندې کپړه پرته د دوی نه څه پاتې شوي دي د غریبانې کورو مونږ خو په کورونو کې که نن سبا سړی کډه کوي بلا څیزونه پاتې شي چې دا مې نه دی پکار دا مې نه دی پکار هغه زمانه د غریبۍ زمانه زه کله کله دا خبر عرض کوم چې د تیلو د خاورو د تیلو دپاره بوتل پسې کورونو کې ګرځېدو چې تاسو کره بوتل وي موږ ته راکړئ خاورو تیل پکې راکړو اوس بوتل یې هر یو سړی پلته وایي نو وی چې څه شی ته پاتې شوی دی چې دا څه دي زه خو یریږم نشم تللی دی وایي چې زه لاړم کور یې خوښی و چې مې وکتل نو هغه د مسلمانانو کتاب و قرآن پاک نو ما راواغشتو او ډېر ریمن شوی او په باندې خاورې پرتې وي دوړې پې پرتې وي کپړه یې ډېره زیاته خیرنه ډېره زړه وی هغه ما راوړو کور ته هغه مې صفا کو پاک مې کو ښه مې صفا کو بیا مې ښکل کو بیا مې ځان سره محفوظ کو. زه چې مزدورۍ ته لاړم په مزدوري مې په هغه رس ښه وکړه چې کور ته رالم نو کور مې غواله شلي وه زمونږ لنګه غوا وه هغې به یو نیم پوپی کول زاړې وه او چې کله دا کار وشو نو چې زه کور ته رالم نو ښځې مې وایي چې خاوند د غوا خو نن 2.5 سیره پی کړي دي 2.5 سیره پی کړي یو نیم په وپسې کور کې برکت شروع شو. وی ما وی چې هر څه چې دي دا د دې مسلمانانو د دې کتاب وجه بیا چې به زه تلم دا ما ښه صفا کو ښه سوتره مې کو ښه معطر ریل مې ورته جوړ کو بیا چې زه سهار تلم نو دا قرآن به ما ښکل کو زه مزدورۍ ته وتم نو ټک په ټک به مزدوري م لګېده او پیسې راتلې 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 وې تر دې چې په دې کلي کې چې څومره ځمکه د ټولو خلکو نه زیاته ځمکه زما ده او د دې کلي دا جایداد زما دی زما نه زیات مالدار اوس په دې وخت کې په دې علاقه کې څوک نشته الله جل شانه مال راکو ډېر زیات هغه قرآن پاک ما سره پروت دی. نو دا مسلمان ورته وایي د عالم پلار ورته وایي چې سردار جي دا قرآن خو ما ته راکه هغه ورته وایي چې هېڅ کله نه دا چې څه ما د دې وجې مونتي دا خزانه او ستا ته څنګه درکړه بیا ورته ما وایي چې ښه وښوئ خیرات لغونې بیا چې وښولو ورته نو هغه زړه نسخه وه او ډېره صفا یې ساتلي وه. نو د قرآن کریم سره د عقیدت د وجې نه قرآن کریم سره د عقیدت د وجې نه د احترام د وجې نه یو کافر الله جل شأنه دنیا ورته ورکړي